ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وبارك وسلم عليه صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. محترم و عزتمندو د بعض ملګرو په فرمایش باندې دغه ویډیو جوړو ما بعض ملګرو دا فرمایش کړی دی چې یاره مونږ ته د قرض د خلاصېدلو دپاره یو وظیفه وښایه یو دعا راته وښایه چې مونږ الله جل جلاله د قرض نه خلاص کړي. نو اسانه وظیفه ده، کم از کم په ورځ کې 101 بار تاسو دغه وظیفه وایي انشاءالله العزیز که تاسو باندې د غرونو عمره قرضونه هم الله جل جلاله به دغه قرضونه خلاص کړي. سایډ کې به تاسو دغه کلمات هم ښکاري، زه تاسو ته په خپل زبان باندې هم وایم. هغه الفاظ دا دي چې اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واعننی بفضلک عمن سواک. دغه الفاظ چې څوک 101 بار وایي که په ده باندې د غرونو عمره قرضونه هم الله جل جلاله به دغه انسان دغه قرضونه خلاص کړي. نو چې کوم ملګرو باندې قرضونه دي هغه ملګرو ته دا ویډیو ورسوئ، هغوی ته دا الفاظ ورسوئ، دا کلمه ورته ورسوئ، دا کلماتو ته ورسوئ چې ټول ملګري الله جل جلاله د قرضونو نه خلاص کړي. الله جل جلاله دې موږ ټول مسلمانان که هغه د الله جل جلاله قرضداري وي، که د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک قرضداري وي، که د ټولو مخلوقاتو کې د چا قرضداري وي، الله جل جلاله دې موږ تاسو ټول د دغه ټولو قرضونو نه خلاص کړي. وما توفیقي الا بالله.